علما فرمایي وایي کله چې قرآن کریم کې دا ګول نښه راشي نو دا په اصل کې تا وه هغه ګول تا وه چې کوم په وقف کې په ها باندې بدلېږي خو وروسته چې کله د دې استعمال ډېر شولو نو دا بیا ګول دایره دې جوړه شوه او بیا به ګول دایره لیکلی کېده او دا د وقف علامت دی چې کوم ځای کې هم دغه ګول دایره وي مقصد د آیات دا نښه وي د دې دا په دې باندې آیت دی او نښه ده آیت هم معنی څه ده نښه او علامت چې په دې کې به وقف دی څه به کې وقف دی دویم په بعضې ځایونو کې قرآن کریم کې میم لیکلی کچ میم لیکلی دا د دې دپاره نښه ده چې دلته کې وقف لازم دی سره لازم مقصد دی چې دلته کې به خامخا یې لیکلي په شانې به اشارې دا په خپل ذهن کې یاد لرئ چې کله تاسو تلاوت کوئ دا نښې له خواله راځي نو دې ډول کې خیال کوئ صحیح نه بل په بعضې ځایونو کې وړوکې توا لیکلي قرآن کریم کې بعضې ځایونو کې وړوکې توا لیکلي نو دا توای هم د وقف علامت دی چې هر دلته کې وقف که څه کې هم ښه خبره ده او که نه کې هم خبره ده مقصد د دې دا دی چې هر دلته کې وقف کول پکار دي خو چې یو سړی خپله خبره کوي خو خبرې لا سر ته رسولي نه وي خو به د خپله خبرې په دې منځ کې لږ شان انحصار شي نو دغه وقف علامت دغه توا ده یاد به درته بل جیم په بعضې ځایونو کې وړوکی جیم لیکلی نو دا جیم هم د وقف مجوز علامت دی مقصد دا دی یاره که چې دلته کې وقف وکړي نو خیر دی ګناه به کړي نشته دی خو که وقف ونه کړي او ډایرکټ وي نو هغه ډېر بهتر ده یاد دی او بل ذا چې دی نو دلته کې دا د هم د مجوز وقف علامت دی چې هر دلته کې ودرېدل جایز دي دلته کې هم وقف کول جایز دي یاد دی سواد په بعضې ځایونو کې لیکلی شوي نو سواد دا د وقف مرخص علامت دی مرخص مقصد دا دی چې هغه وقف چې تا ته پکې رخصت میلاو شوي اختیاري که ته ودرېږي هم ښه او که نه وقف نه کړې ډایرکټ وایي نو هم صحیح یاد دی دا به ستاسو نه بیا اورو مه ګورئ صحیح نه که په قرآن مجید کې دا نښه راغلې دا د څه دپاره راغلې ټیک ده یاد دی بل په بعضې ځایونو کې سواد لام یا لیکلی شوي یو دی چې سواد لام یا صلي په شکل باندې نو دا اصل کې مختصر دی د الوصل او لا مخفف دی د الوصل او لا معنی دا چې دلته کې یو دی ویل سړي غوره که څوک وقف وکړي نو خیر دی وقف کولی شي خو که چا ډایرکټ وي وقف ونه کړو نو هغه ډېر بهتر ثواب پکې ډېر زیات یاد دی ته بعضې ځایونو کې قاف لیکلی شوی وړوکی قاف نو قاف د دې علامت دی چې یاره په دې ځای کې بعضې خلکو ویلي چې وقف شته دی او بعضې وایي چې وقف پکې نشته خبردار چې وقف ونه کړي ډایرکټ ووایي نو ډېره ښه خبره ده او سواد لام په بعضې ځایونو کې لیکلی شوي سواد لام نو د دې هم مقصد دا دی چې یاره قد یوسف دلته کې کله ناکله وصل کېدی شي نو دا په هغه ځایونو کې لیکلی کېږي چې په کوم ځایونو کې عام طور د خلکو معمول دی چې یاره په هغه ځای کې وقف کوي باندې کې سواد لام لیکلی چې یاره دلته کې عام طور خلک وقف کوي کله ناکله خلک آزاد ووایي نو که آزاد یې څوک ووایي نو خبره ده او قف په بعضې وختونو کې لیکلی شوي قف چې لیکلی شوي د دې مقصد دا دی چې یاره دلته کې وقف وکړه قف معنی دا ده چې بهر جاو پوه شوې ودرېدل په معنی باندې راځي بعضې ځایونو کې سین لیکلی شوی قرآن مجید یا پکې سکته لیکلی شوی نو د دې مقصد دا دی چې یاره دلته کې لوکړ ایثار شه غصه به نه پرېږدي معمولي هم دی چې به صرف سبق چې به سټاپ شي بیا به ډایرکټ شروع کړي غصه به نه پرېږدي او چې په کوم ځای کې لا لیکلی شوی وي نو د لا مقصد دا دی چې دلته کې به د سره وقف نه کېږي پوه شوې خو دا لا چې دی نو په بعضې ځایونو کې د آیت باندې له پاسه لیکلی وي او په بعضې ځایونو کې د آیت په منځ کې لیکلی وي چې کله د آیت په منځ کې لیکلی نو بیا خو بالاتفاق د علماو چې دلته کې به وقف نه کېږي او چې کله د آیت په سر باندې لیکلی وي بیا به چې بعضې علما وایي چې یاره وقف کول جایز دی بعضې وایي چې جایز نه دي بهرحال که چا وقف ونه کړو نو ډېر زیات بهتر ده که وقف یې وکړو نو هم جایز دی ځکه چې لکه مونږ مخکې وي چې دا ګول دایره کوم وقف چې ګول دایره چې کوم ده د آیت دا نښه دا هم علامت د وقف یاد دی او کوم ځای کې چې وقفه لیکلي نو د وقفې مقصد دا دی چې دلته کې ښه اوږد سا به اخلي یاد دی درته خو سا به پکې واپس پرېږدي نه اوس سا پکې واپس پرېښودو نو بیا پکې ډبل ساګانې راځي اوږد سا به پکې ښه واخلي دا د یو څو رموزو د قرآن کریم بل پکې کاف لیکلی شوي بعضې وړوکی کاف لیکلی شوي دا کاف اصل کې اشاره ده کذالکه د څه ته اشاره ده کذالکه د کذالکه معنی ده همدغه شان مقصد د دې دا دی تا تلاوت کولو او یو تا ته پاڼې راواړولو تا ته اول نمبر باندې توا راغله څه راغله د توا مونږ وایي چې دا معنی ده که ته وقف کښې نو هم جایز دی که وقف نه کښې هم جایز دی وقف کول ډېر بهتر دی یاد دی ده وروسته چې ته مخکې تلاوت کړو په کې کاف راغی د کاف مقصد چې دلته کې هم هغه شان دی توا ده کاف څه مقصد دی چې یاره دا هم دغه اولني حرکت په شان دی که دلته کې ته وقف کښې ډېر بهتر دی که ونه کښې پوه شوې او مخکې تا ته مثال په طور لا راغی د لا معنی دا وه چې وقف به نه کېږه وروسته د لا نه مخکې بیا کاف راغی نو دا کاف اوس څه مقصد دی دلته کې به هم هغه شان دی د لا په شان وقف نه کېږي
رب ذو الجلال والمتعال ټول ته دې باندې عمل کول توفیق